الله رب العالمین قارون تم بلا مال او دولت ورکړي او د قارون د مال او دولت د زیادت او د خزانو متعلق الله رب العالمین فرمای چې داغي چابیان دومره ډېروي چې قوت والا مزدوران داغه چابیان اوچتین او اغویم ستړي کوي دومره داغه چابیان دي نو داغه د خزانو چابیان دومره ډېر شوي د مال او دولت په څومره زیاتو اوس دغه قارون چې دی مالدار او سرمایه‌دار دی د بغاوت په لار باندې روان دی او دی سوی انما اوتیته علی علم عندي دا مال او دولت دا خو زما یو هنر دی دا غي په وجه ماته میلاو شوی دی دا خو زما یو قابلیت دی چې دا دونه مال په ماته میلاو شوی دی وی دا زما خپل کارکردګی ده اومدغه قارون فخرج على قومه في زینته دے پخپل ظاهری خائص او ټیس ټپاس چې ورته ماوتا وایو دی خپل قوم ته روزي او د خپل ځان نمایش کوي او خپل ځان قوم ته خای چې ماته دومره مال او دولت میلاو شوی دی زه دومره سرمایه‌دار ما په فخریه او د تکبر په انداز کې اوس د قارون دونه سرمایه او مال او دولت دی چې د بغاوت په لار روان دی او دا خپل قابلیت ګڼي او دغه اظهار د تکبر او د فخر په طریقه باندې کوي او په دغه معاشره کې داسې طبقه موجود و چې د قارون دا ظاهری فخر او غرور او مالداری به لیدا ناغیبم ارمان کو چې مونږ تم داسې میلاو شي چې مونږ هم داسې حالات او طریقو سره ګرځو را ګرځو خدا سی یو طبقه بل موجود و چې هغه پناه غوښتله ځکه چې دا طرز زندگی د نتیجې په اعتبار سره انتهایی نقصانی او خطرناک ده نو چې کله سرمایه او مال او دولت زیاتو د فخر او غرور په لار باندې روان کړو نو نتیجې سره وته سره د مال الله رب العالمین پزمکه کې نه باسو نو بیا هغه خلک چې د مال او دولت او د بشان د حیثیت ارمان کړو اغي بیا ندامت اختیار کو چې زمنګ دا انتخاب انتهایی په خطا باندې ځکه نتیجه دومره خطرناک ده نو ګور الله رب العالمین قران کریم کې د خپل بندګانو ته دا تعلیم بار بار ورکي کمال او دولت الله پاک درکړي دي نو دا د فخر او غرور او د تکبر ذریعہ مگر زوا دا خپل قابلیت مګنا بلکې دا الله پاک تعالی د خیر د کار لپاره درکړي دي دا د آخرت د تیارې لپاره تاسو میلاو شوی دی نو دا سوچ جوړول چې یو بندوي چې بس ما سره مال او دولت دی نو زما د دنیا تمام کارونه سم دي دا د دقه مقل توب دی دا د بے وقوف توب دی دا مال او دولت دا خمونګ او تاسو وایو دا د لاس خيري دی نن تاسو لري سبب نه او کم خلق اغوی چې دا مالونه راجمع کوي ځان لا وې د لتوريږي او قران کریم کې الله رب العالمین دا د سرمایه او د مال او دولت سره چې محبت ساتي کنا الله رب العالمین فرمایي دا زما د ناشکر بندګانو صفت ته دا د باغیانو د کافرانو صفت ته په سورۃ الفجر کې الله رب العالمین فرمایي چې په دې انسان باندې کله ز انعام وکما او په د باندې راحتونه راولما نو بیا ډېر خوشاله او بیا وی ما الله پاک زما کرام وکړو او چې کله به امتحان راولم فقدر علیه رزقا د رزق لګتنګي په الله پاک راولي نو دې سوي زما رب زما سپکاوي وکړو اوس دغه دویم نمبر انسانان
چې دی د الله رب العالمین په دې امتحان باندې واویلو ګیله کوي چې زما سپکاوی وشو. دغه بندگان دي ته الله فرمایي کلا بل تحبون المال حبا جما. الله وی دا تاسو کې چې دا کم رضالتونه پراته دي او دا ناشکری کوي او دا د بغاوت په لار روانيږي، بنیادی وجه دا چې تاسو د مال سره ډیر زیات محبت کوي. د مال سره محبت زیات دي نو څه کوي؟ وتاكلون التراث اكلا لما. نو په میراث باندې ټوله قبضه اچوي که نور ورثادي چې هغه ته نه بے دخل کم او دا میراث ټول ماته پاتې شي. د بل چا حق فقيري چې هغه په خپل حصہ کې شامل کم او هغه ته پته اون لګي. ولی ودا د مال محبت ته، د یتیم مال تاسو خره دا د مال محبت ته. دا الله رب العالمین په امتحان باندې خپکیږي ولی دا تاسو کې د مال محبت پروت دی. نو د سرمایه او د مال او دولت محبت دا شیوه او طریقه د چا ده؟ دا د ناشکر بندګانو ده. الله رب العالمین د دې قسم خلقو د پاره د هلاکت بیان کړی دی. ویل لکل همزه لمزه. الله پاک فرمایي هلاکت ته د هر هغه چا د پاره چې په مخامخ عیب جوړی کوي یا پشیشه عیب جوړی کوي، چغله کوي، دا غي د پاره هلاکت ته. دا سوق دی. الله فرمای الذی جمع مالا وعددا. دا هغه کس دی چې مال جمع کوي او بار بار شماري. اکاونټ کې مې یو لاګ دی، بیا میاش بعد دا 2 لک دی، دا 3 لک دی او د خپل پیسې شماري او هر ټیم چې کوي چې څومره ورسېدي دا څومره سی واشوي. او الله وی يحسب ان ماله اخلدا. د دو ګمان دی چې دا مال به د سره همیشئ او دا مال به دی په دنیا کې همیشه ساتي. دا دو ګمان دی. اوس دا صفت د چا دی؟ دا چې کوم خلق عیب جویانې کوي، په خلقو باندې عیب او تطوان لګي، او د دې خلقو د پاره الله وی هلاکت دی د جهنم کنده ده. دا کم چې د سرمایه او د مال او دولت سره محبت ته او دا را جمع کوي او په دې کې انحماق ته ولګیدل دي. نو د مال او دولت او د سرمایه دا زما او ستا ضرورت ته، دا زما او ستا مقصد نه دی. او د دې سره دومره زیات محبت ساتل چې زما او ستا نه په آخرت هیرش. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه د یو عالم محمد ابن کعب رحمه الله په حواله نقل کوي. دغه آیاتونو مبارکو په تفسیر کې چې الذي جمع مالا وعدد يحسب ان ماله اخلد، چې مال شماري او ګمان داري چې دا مال به د سره همیشئ او د مال په وجه به دی په دې دنیا کې همیشئ. وی د دې خلکو مثال ټول ورځ پیسې جمع کوي او شماري او د شپې د پیسو د ورځې د پیسو په شمارلو جمع کولو ستړي شي. د شپې اودي او داسې اودي لکه چې مردار پرته ده. وي د مردار په شان ته وی پروت دی. نو د مردار په شان معنی څه ده؟ د شپې د ځان نه خبر چې د شپې د عبادت هم پکې صحیح پکار ده او کنا سټن کې مال بیدارې دل پکار دي. څنګه چې مردار په ځای پرتای د خپل زین په خپل خوځېدي نشي، وای دغه شان د شپې دی مردار پروتي د سنه خبر نه. نو د مال او دولت او د سرمایه سره بنده دومره محبت ولري چې دې مقام ته ورسیږي چې بزرگان فرمایي چې بس دا خو جیفه ده، دا خو مردار ده. نو الله رب العالمین دغه سبق ما او ته بار بار وای چې د مال او دولت او د سرمایه سره دومره محبت مساته چې د شریعت احکامات په ته پامال کې او ته په د متکبر او د مغرور په لار رواني
چې نتیجه هلاکت نو الله پاک بار بار موتا ته وای موتا ته خای